السلام علیکم قدرمنو زه عبید خان زاخیل او د زاخیل قوم د پاره بلکې د کوی دامان د پاره بجلی باره کې اوسو اهم خبرې دي ځکه چې بجلی ډیره زیاته بده ورځ راخیستې ده او خو په دې کې څه غلطي زموږ د عوام ده او څه د وابډې والا ده. د عوام غلطي دا ده چې عوام کې اکثریت تعداد د کونډو والا دي او هغوی بل هم نه ډکوي او د بجلی زیات استعمال هم هغوی کوي، هیټرې چلوي، اوورلوډینګ کوي. او د وابډې والا غلطي دا ده چې د وابډې والا چې کوم خلک دي هغوی بل رالیږي، چې کوم خلکو میټرې دي په توکل باندې بل رالیږي. میټر ریډینګ نشته دی چې هغه کم وټ کټي هغه د دغه والا نه وباسي، میټر والا نه. نو زه زما ټول قوم ته گزارش دی او بلکې وابډې والا له یو تجویز ورکوم چې تاسو راشئ پهله سروې وکئ د میټرو او د کونډو وکئ چې څومره کونډې دي هغې له نوټس جاري شي چې تاسو 15-20 دن کې میټر له داخله وکئ او د میټر داخله به بالکل فری او د میټر چې کوم حکومتي چارجز دي هغه به تاسو نه بل کې چارج کیږي که ممکنه وي داسې. بل دویم نمبر دا ده د چې کوم خلکو میټرې لګولي د هغې د باقاعده ریډینګ کیږي او د هغې مطابق دی بل راځي. او دریمه خبره دغه ده د کم خلکو باندې بل شارټ دی او لږ نه ډېرې زیاتې پیسې دي د هغې 10% 20% چې کوم چارجز حکومت لګوي د هغې مطابق چې کوم دی هغه دی راشي او څومره پرسنټیج باندې بل ماپ کوي نو هغه دی ورته ماپ کړي، خو په یو شرط چې دغه پیسې چې کومې دي دا به په بینک کې خپله ډکېږي. په بینک کې چې خپله ډکې شي او په خپل لاس باندې ډکې کې نو دې کې د 2 نمبرۍ څه خطره نشته. بل زما عوام ته دا گزارش چې تاسو خپل سیاسي اختلاف پرېږدئ او راشئ خپلو ناظمانو سره منتخب نمایندګانو سره کښېنئ. خو د افسوس مقام دی زموږ په علاقه کې چې د یو کس نه د پارټي جدایي نو هغه در سره په صحیح تندي باندې دعا سلام هم نه کوي. خو دا د دوی بدقسمتۍ ده ځکه چې سیاستدانان په پارلیمنټ کې یو مک رنګي ما ته نه ښه وخت تېروي، ښه ګزاری کېږي خپلو کې او زما او ستا په دې بغض کینه باندې هغوی له هېڅ فایده نه وررسي، موږ پې هسې ځان ته خپله کلیوالي خرابو. نو مهرباني وکړئ سیاسي اختلاف پرېږدئ او اکثر ملګري پوینټ سکورینګ کوي چې مخکې حکومت کې وه او اوس نشته او دا ناکام او اخوا دېخوا. زما سیاست سره تعلق نشته، خو تاسو په دې خپل ګریوان کې سوچ وکئ چې په کومو علاقو کې بجلي شته او نه ځي، په هغه علاقو کې د خلک بل ډکوي او که نه. دا تاسو لږ په ګریوان کې سوچ وکئ. هر سړی چې څومره بجلي استعمالي د هغې مطابق بل ډکوي. دغه رنګ یې پرې کې بجلي والا مونږ اوس هم ډېر ښه حکومت مونږ له ډېره بجلي راکوي چې کم زیاتې دا کم حساب کتاب زموږ خلک کوي بجلی سره هیټرې پې لګوي، اوورلوډینګ کوي، په هر یو کور کې 15 ډرامان دي. نو حکومت هم ګرم نه دی که نه، در کومې پورې به هغه سبسډي ورکوي. لازمي خبره زور خو به یو طرف له وځي که هغه د هر چا حکومتي، خو یو ورځ به مونږ سیده کېږو، یو ورځ به قانون ته ځان برابرو، د ټیکس دایره کې به ځان راولو. نو کوشش وکئ بجلی ناتکلیف هر چاله دی، میټر ولګوئ او خپل بل ډکوئ او هر چا کره UPS او شیشه ده. د بجلی استعمال د ضرورت مطابق کوئ او بوله ضرورت هغه ټیم کې چلوئ، خپله شیشه استعمالوئ، خپل UPS استعمالوئ. نو بجلی خرچه کمه ده خو په صحیح طریقو سره چې دا طریقه کار جوړ شي. خو مهرباني وکئ خپل منتخب نمایندګان چې کوم دي، ناظمان صاحبان دي، کونسلران دي، MPA منې خواصم زموږ د کلي نه دی، هغوی نه به ګیله نه کوو. هغوی خپلو کلو کې کلي کچېرې نه لګوي نو ما ته به څه راشي زمونږ حل به راوباسي. دا حل به مونږ خپلو کې راوباسو، د خپل کلي مشران کشران ټول به یو ځای رایوځای کېږو او د دې به څه حل راوباسو. که په دې خبرو کې ما نه څه سیاسي د چا دلازاري شوي زه د هغې نه معافي غواړم، خو زما یو غیر سیاسي بیان دی، دې ته څوک سیاست رنګ نه ورکوي او نه دی ورباندې څوک سیاسي پوینټ سکورینګ کوي. هغې ته زما دواړه لاسي سلام دی. دا اوس کمنټسو کې راونه دانګه چې دا پلان کې داسې او پلان کې داسې نه، ورځ به مو حساب ورکوئ او ورکو به چې څوک بجلي استعمالي هغه بل ورکوي، څوک بل نه ورکوي هغه بجلي نه استعمالي. دا وټ کټ خو چې کم سړی بل ډکوي هغه خو د هغه نه وځي. او دا مسله په ټول کوی دامان کې که هغه دیزي دي که متني دي، یوسف خیل دي، فاسني دي، مرمزی دي، ناګبند، ټیلبند، دا په دیزي کې دا عام ده. دا مسله چې کم بل ډکوي هغه نه وټ کټ وځي نو در کومې پورې به هغه برداشت کوي. حکومت لا هم پکار ده چې خپله قبله درسته کړي، په توک باندې بل نه راولي
او د ریډینګ مطابق د بیل راځي او عوام لم په کار چې خپل قبله درسته کی او د ریډینګ مطابق دی بیل ډکې او کونډې نه ځان وساتي په لوی الله مسپارم الله په امان.